اوس هم په صوبه کې ډیر زیات چیلنجز دي. د امن او امان ډیر غټ چیلنج دی. په قبایلي علاقه جاتو کې چې دا کوم لاین اورډر سچویشن دی دا ډیر غټ چیلنج دی. د صوبې د امن او امان حواله سره دا پارټي د عمران خان پارټي ده او دلته چې د عمران خان صاحب کم موقف وي کم پالیسی نو پالیسی خو به ان شاء الله تعالی اومغه چلیږي منتخب شي د عمران خان صاحب سره به ملاقات کوي دا غسر به کابینه فائنل کوي د عمران خان صاحب چې څه فیصله یې هغه پهله هم ته قبول ولا بیک ته بیا هم قبول ان شاء الله. کتونکو کاشف عارف ما صوبایي وزیر مینا خان افریدی صاحب را سره موجودي سره خبرې ترې کو ډېر مننه د اخرا کولو. سهیل افریدی صاحب نامزد شو د وزارت اعلی عہدې لپاره. ډېر افواګانې راغلې چې سهیل افریدی چاته قبول نه دی لړکیږي گورنر راج راځي. څه ګوري دغه ټول حالات تاسو؟ ګورئ قبولیت خو د عوامو دی. په 8 فروری باندې د عوامو د خیبر پختونخوا عوامو خپل قبولیت او خپل اختیار عمران خان ته ورکړو او عمران خان چې کوم دی هغه قبولیت راواخیستو او هغه سهیل افریدي صاحب له ورکو. اوس په دې کې د نور چا څه کار دی چې هغه ته قبول دی قبول نه دی. عمران خان ته د پښتونخوا عوامو منډیټ ورکړی دی او د عمران خان انتخاب سهیل افریدي دی. نو ان شاء الله تعالی سهیل افریدي به د علي امین صاحب نه بعد د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی. څه ګوري پیر پورز اجلاس راغوستلی شي دی په دغه 2 ورځو کې څه خطر مخې ته ګوري چې رکاوټ به جوړ شي؟ 9 مهینه بعد چې کم کوششونه وشو کم خلک چې د دې پارټۍ نه تلو هغه لاړو د هغه خلک دي چې د عمران خان سره په سختو وختو کې ولاړ دي په سخت وخت کې د خپل منډیټ تحفظ کړی دی ایم پی ګان جوړ شوي دي او په دې اسمبلی لره رسیدلي دي. کوششونه شوي دي په سٹارټ کې هم او تر اوس ورځ پورې هم دغه 92 کسان چې کم دی لکه د غره د خپل قائد عمران خان سره ولاړ دي که څوک کوششونه کوي هم ان شاء الله تعالی ناکام وي. څه چیلنجز ګوري سهیل افریدي صاحب لپاره کوم چې د ګنداپور صاحب په وخت کې نه دي شوي؟ ګورئ علي امین صاحب خپل کوشش کړی دی د عمران خان صاحب په حکم باندې چې په دې صوبه کې ډیلیور کړي. ډېر سختو حالاتو کې هغو ته صوبه ملاو شوې وه. اوس هم په صوبه کې ډېر زیات چیلنجز دي. د امن او امان ډېر غټ چیلنج دی. په قبایلي علاقه جاتو کې چې دا کوم لاین اورډر سچویشن دی دا ډیر غټ چیلنج دی. د دې نه علاوه چې کوم دي نور د صوبې د چلولو حوالې سره د وفاق سره چې کوم ډیلینګ دی ان اف سی حوالې سره چې کوم ډیلینګ ډیر سیزونه دي او بیا زمونږ چې کوم د حقیقي ازادۍ جدوجهد دی د عمران خان صاحب رهایی ده نو دا ټول سیزونه چې کوم دي آل کلیکټیو ریسپانسیبلیټیز برازي د سهیل افریدي صاحب کندو باندې او امید ده ان شاء الله تعالی چې د خیبر پختونخوا د قیادت سره په شریکه باندې با د دې مسایلو نه ان شاء الله تعالی د صبر او باسي. کوم یو موقف چې موږ په اسمبلی کې د وزارت دوران اوریدل د سهیل افریدي صاحب د اپریشنز حواله سره خصوصا امن امان صورتحال حواله سره سوې چې هغه په دې کې کامیاب شي دغه اپریشنز چې کوم دي دغه ملیټنټس چې کوم دي دغه به ودرولي. ګوري داس دا اپریشن حواله سره د صوبې د امن او امان حواله سره دا پارټي د عمران خان پارټي ده او دلته چې د عمران خان صاحب کم موقف وي کم پالیسی نو پالیسی خو به ان شاء الله تعالی اومغه چلیږي. زمونږ به دا کوششي په صوبه کې د امن او امان حواله سره چې د څومره سټیک هولډرز دي د قبایلی علاقه جات څومره سټیک هولډرز دي د هغې مشران دي ملکان دي نوجوانان دي صحافي عدالتي وکلا برادری چې څومره دي د هغه ټولو په مشاورت سره چې څه قدم هم اخیستلي چې د هغو په مشاورت سره دغه د عمران خان پالیسي ده او دغه به د حکومت پالیسي ان شاء الله. نوې کابینه کې به وزارت ګورئ وزارت ملاوېدل نه ملاوېدل دا د عمران خان صاحب فیصله ده. وزیر اعلی صاحب چې کله منتخب شي د عمران خان صاحب سره به ملاقات کوي د هغه سره به کابینه فائنل کوي. د عمران خان صاحب چې څه فیصله وي هغه پهله هم موږ ته قبوله ولا بیک ته بیا به هم قبوله ان شاء الله. څه ګورئ نوي کسان به کابینه کې که نه زاړه؟ اګین به زه دا ووایم چې د عمران خان صاحب فیصله ده. وزیر اعلی صاحب چې منتخب شي هغه به وړي لیست به وړي د عمران خان صاحب سره به شیر کوي د هغه سره به مشاورت کوي او د هلته نه چې څه فیصله راغله ټولو ته قبوله به ان شاء الله. شکریه.